بیا ابوبکر چې پیغمبر وی مال راوړی د جهاد تیارې کیږي مال راوړی ابوبکر زی او کور کی جارو وهی او ور سروړي او خدمت کې پیش کی جارو عمر زی نیم مال راوړي او نیم پریدي مال راغې تاسو مر راوړو جندم تا درېمه حصہ چا څلورمه ابوبکر تاسو مر راوړو او تو پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس یعنی زما د محبوب د خلینا بد مال لفظ زی والله چې مال نامه وا عام پکور کې نه دی پرې خزست کستا د خلینا د مال ټکه وته هغه ابوبکر چې بیعت ته وشو نو سحر صادری پوگا چولی دی منډی ته روان نن ته چې حلف وفاداری اوچت کې نو تاسو ته چل کوو نیت خدای په سیلاب یا وسه مردار د ګلونو ګنټي زمونږ د ملک د چمچي ډېرې زیاتې دي چمچي په مولایانو کې نشته دا ساربه چې خپلو کې ولاړی دا سه دوه خبرې کوي نو د مولا ورته سه خپل چنګنی وړي ټول ورپورې او خاندي دیکھو وګوره اوس هغه خپلو کې خبرې کې تاخله وازنیت څه چل شوی دی څه چل شوی مولا یو مستقل وقار پکار دی یو شان پکار دی کم سړی چې د غلو ډک دی زباغه ته چوکره کې ما سینه هغه کلام پروت دی چې کم کلام باندې بس سردار کونین فخر کو آپ زد دې کو سړبو دروازو ته وړم د دوی دروازو ته وړم اخلو کړ تاسو ته وایم چرته سیبا ځانو پیژنې خدایم پرېخه اوای پېمان چې په دې کائنات کې د خدای نه لوی مهربان په مونږ بل څوک شته داغه نه لوی مشفق بل څوک شته داغه نه لوی طاقت د بل چاشتا داغه نه لوی ورکون کې بل څوک شته داغه نه لوی مهربان بل څوک شته نو چې د دومره لوی طاقت مالک 24 غنټه تا سره ای نو تعالی شرم نه درځي چې ته داغه د دشمن په دروازه کې ودرېږي او سوال کوي شرم نه درځي خدای تاسو پرې په دې ملک یو ګورئ بدبخت قوم کچرته आवाज وشي چې پلاني ځای کې زیارت راوته دي او مراد پیاسلی ورور نه خزه ځایږي او نه سړي یو حال الا چې ګلاب بابا دی ولا چې ګلاب بابا دی الا چې ګلاب لکه سجل دی ولا ویني ابي زمزم دی چې چرته دا ویني توي شي او یو څو ورځې ارسلان اوس د بلېسار نه لاندې دا زیارت نه دا دکې وګورئ سال جوړ کړی دا سال د خزو سره قیامت برپا کړی دی و بدبخت او ظالم قوم اسرقت او ګورا اغه رشت او ګورا اغه لپنګانو لچرانو لوفرانو تو ګورا او ځوان خزي دغه زیته ورلې ګلو تو و شرمې دلی عمل کا حکومت ورته پولیس درولې دی چې څوک زنانو نه چیړي یو افسر ماته ویرا پلانی الک له ډیره سخته سزا ورکوم مال ولی ویل جنا کوي چیړي مال کم ځای کې چیړي ویل په سړک چې رواني وای مالی له خود نر زامن دي د جنکو څه کار دی چې په سړک ګرځي ولی
ولې لکه زه د 10 ورځو نهارې او د مجمد د پولاو راته مخ کې کېخوا او راته چې دا ونه خوري بچ بشمه بای دا جوړې کړي سنگار کړي استری کړي غوړې کړي دام چې راوسته خو دغه هم خره دي نو دوی به څوک راټینګوي خدای ته ګورئ دا ملک به څنګه د حیا او د غیرت ملکیږي څنګه بکی مونږ خو تباه شو زمون خو بیړی غرقه شو والله که بجلیګر مولا جنت تلار شي چې په دې قوم کې اوسېږي والله که جنت په خوب کې وګورئ چې دا کرتوتونه تاسو دغه خېټ روټي خلاص په دې دوکه کې اچولې چې سړی مړ شي او صاحب دا څلور جمعې ورپسې ختمونه وشي برې شي چې توتی شي او پاس په جنت کې برې شي په داوی درته وایم زما دې په خدای قسم وي دا علما ناس چې چا په ژوند قرآن یارانه نه وکړي چا په ژوند خدای سره رابطه او تعلق نه پیدا کړي چا په ژوند محمد رسول الله په نقش قدم باندې تلنو کړي والله که په قبر کې قرآن ورته پسینه کې دی چې خدای پرې لدی پسینه ورته قرآن کې نو خدای به نه پرې ولې د دین څه ثبوت شته اوج رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو سړی متعلق وي چې دغه په ژوند زو نه منلم خو زما خدمت ډیر کړی دی د مرګ نه وروسته به قیامت کې به خدای ته شفارس کوم الله ورته څه وایي وې پیغمبره چا چې په دنیا کې په ژوند ته نه منله نو زما دې په خپل ذات قسمی که په قیامت کې ستا په شفارس پرېدما نن ته دې خوب کې موده دا خوبونه هم ګوره لګیا ہے چې چرتا پیرونی سے نه بس مونږ د داسې سړی په جولای کې ځان اچولې چې اپويګو په قیامت کې کار پويګا نه قرآن وګورئ قرآن وګورئ قرآن تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون دا وړاندې چې کوم خلق تیر شوی دي دوی د پاره کرامت به دوی عملو او تاسو د پاره کرامت بس تاسو عملي الله وی دا غوی د عمل تپوس بتان نه کیږي ار سړی به خپل پیټه پسري قران وګورئ بیا وكل انسان الزمناه طائره في عنقه هر انسان تبا خپل خپل چټای په غاړه کې ځوړل قران وګورئ یا هو قران غلط دی دروغ دی سچ دی يهودو د نصاراو دعوا که قران صحیح دی نو قانون دا دی عزیزانو نن ته د خپل خلی ته وګوره چې ته د عمر نوم پکې مخلاله عمر د شپې غشت کوي لګیا دی یو سړی ناسته خزه نه جوړه ده جاړي ولی جاړي خزه مې نه جوړه ده بچي پیدا کیږي اسنه چې چرته مړ نشي عمر لاړو خپل بیبي راوسته او قسم ورکو چې د دې داسې خدمت وکا لکه چې د چا خپل خور او یای مور زما عزیزانو عرض می داو چې مونږ د دې ملک دوستانی
دا ملک حیا شرم او غیرت غواړو